الله الرحمن الرحیم سبق هشتم استقراء اور تمثیل کا بیان. استقراء په لغت کې وی تتبع او تلاش. تتبع تلاش کول دته استقراء وی. د مناطقو په اصطلاح کې استقراء دی ته وی چې د کلی په جزئیاتو کې تا د خپل جستجو مطابق د خپل تلاش تتبع مطابق یو وصف مشترک ولیدو، یو صفت تی ولیدو چې د کوم دا صفت شته د کوم شته د کوم شته د کوم شته، یعنی د کلی په افرادو کې تا یو وصف مشترک ولیدو. بیا تا د کلی په ټولو افرادو باندې حکم ولګولو چې دا ټول افراد په دې صفت باندې موصوف دي، نو دې ته ویل کېږي استقراء. استقراء په دوه قسمه ده، ځان پوه کا. خوندونه کو دي. بسم الله الرحمن الرحیم سبق هشتم استقراء اور تمثیل کا بیان. استقراء په لغت کې وی تتبع او تلاش کرنا، تلاش کولو ته ویل کېږي. د مناطقو په اصطلاح کې دی ته وی چې د کلی په افرادو کې تا یو وصف مشترک ولیدو، بیا ته دا وصف مشترک د کلی په ټولو افرادو باندې حکم ولګی چې دا ټول افراد په دې صفت موصوف دي، نو دې ته ویل کېږي استقراء. د دې مثال داسې دی، مثال په تور باندې مونږ لاړو سوات ته په میلمستیا باندې، نو دا هغه ځای کې مونږ یو هفته تیره کا، د ډیرو خلکو سره زمونږ ملاقاتونه وشو او ټول خلک مونږه دسې ولیدل چې زمونږ ډیره زیاته میلمستیا وکړه، مونږ ډیر زیات عزت راکړو، ډیر قدر یې وکړو. نو مونږ چې کله واپس دلته رالو نو خلکو ته ویل یاره د سوات خلک ډیر قدردانه خلک دي، ډیر میلمه دوست خلک دي، د خلکو ډیر عزت کوي. نو ته لږ دلته غور وکړه، مونږ د سوات د ټولو افرادو سره ملاقات نه دی شوی، ناممکن هم ده. د سوات کې خو د دنیا خلک اوسېږي، زمون خو د پاغې کې د بعضو افرادو سره ملاقات شو، نو د هغوی د خصوصیت او د ملمستوب په وجه باندې مو حکم ولګولو چې د سوات ټول خلک ملمه دوست دي. نو سوات کا رہنے والا دا یو کلی دی، نو د کلی په بعضو افرادو کې مونږ یو صفت ولیدو چې دی ډیر ښه ضیافت کوي، د انسان قدردانی کوي. نو دغه قدردانی د چند افرادو مونږ دا حکم د کلی په ټولو افرادو لګولو، به چې ټول سوات والا سدي دا ډیر ملمه دوست خلک دي. نو دې ته څه وایي لکه دې ته وایي استقراء. او دا ممکنه ده چې مونږ د ډیرو خلکو سره نه یو ملو شوی، او داسې خلک هم پکې وي چې به یا غاړو د چا قدر کوي نه، یا بدماشان وي، یا په نورو صفتونو موصوف وي، خو لیکن د دې بعضو افرادو د خوالي په وجه مونږ د ټولو افرادو باندې حکم ولګولو چې ټول ښه دي. همدغه وجه ده چې استقراء دا د یقین فایده نه ورکوي، ځکه ممکنه ده زمونږ په نظر کې داسې خلک نه راغلی چې هغه میلمه دوست وي، هغه بد اخلاقه وي. د دې وجه نه علما فرمایي چې استقراء په دوه قسمه ده، استقراء تام او یو ته وایي استقراء غیر تام یعنی ناقص. ځان پوهېږه. په طور تمهید یو خبر اوره، قیاس منطقی کی حد اوسط دا کلی وی، او په کلی باندې چې کم حکم لګي دا په اصل کې د کلی افراد ته نسبت کیږي. مونږ چې یو حکم په کلی باندې لګو نو دا حکم خو لګي په کلی باندې، خو دغه حکم نسبت د کلی ټولو افرادو ته کیږي. د دې مثال درته وایم، لکه مونږ وایو محمد رسول الله، دا صغرا شوه، وکل رسول واجب الاطاعت، هر رسول واجب الاطاعت خبره به منی، تابعداري به کې. نو ګوره دا یو قیاس شو. نو دې کې حد اوسط څه دی؟ رسول چې دا ته حذف کې نو پاتې بشي فمحمد صلی الله علیه وسلم واجب الاطاعت، نبی علیہ السلام واجب الاطاعت دی. نو دې کې حد اوسط سره له رسول لفظ، او دا لفظ رسول کلی دی،
کلی دی کنه. اوس د دې کلی چې څومره افراد دي زموږ د عقیدې مطابق، د مسلمانانو د عقیدې مطابق 1,24,000 کم بیش انبیا دا د دې رسول په افرادو لاندې داخل دي. نو دا ټول انبیا واجب الاطاعت دي، په دې باندې ایمان وروړل څه دي؟ لازمي دي. نو د موږ حکم ولګولو په رسول باندې چې رسول واجب الاطاعت دی. اوس د دې رسول لاندې چې څومره افراد دي 1,24,000 کم بیش، نو ګوره د رسول باندې د واجب الاطاعت حکم ولګېدو په کلی باندې، خو لیکن دا واجب الاطاعت حکم د کلی افرادو ته نسبت کیږي. د دې رسول چې څومره افراد دي په خارج کې 1,24,000 کم بیش انبیا، د دغه ټولو افرادو دا ټول واجب الاطاعت دی. خبره مې دا کوله چې حکم لګي په کلی خو لیکن نسبت افرادو ته کیږي. نو دلته حکم ولګېدو په رسول چې کلی دی، نسبت افرادو ته وشو چې هغه 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام دي. ورسېدی نو دا ټول د قطعیت فایده ورکوي. د دې برعکس دی هغه استقرا ده. استقرا کې باول ته څه کې د جزئیاتو جایزه به اخلي. استقرا کې به ته د کلی د جزئیاتو جایزه اخلي. اوس کو دا تا بالفرض د ټولو جزئیاتو جایزه واغستا، په ټولو جزئیاتو کې د یو وصف مشترک ولیدلو، او بیا د حکم ولګولو چې بای د دې کلی دا ټول جزئیات ټول افراد به د وصف کې مشترک دي، نو بیا داسې قسم استقرا ته استقرا تام وي او د ته فائدہ د څه ورکوي؟ لکه دا فائدہ د قطعیت ورکوي. لکه مونږ رسول چې وکتو نو رسول واجب الاطاعت دی، هر رسول واجب الاطاعت دی. نو دا رسول خو یو کلی دی کنه، او د دې په خارج کې 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام دغه افراد دي، نو ټول واجب الاطاعت دي. نو په دې صورت کې مونږ حکم ولګولو چې هر رسول واجب الاطاعت ہے. نو داسې قسم استقرا دا صدا لکه دا د قطعیت او د یقینیت فایده ورکوي. ورسېده دویم قسم دغه استقرای غیر تام، یعنی استقرای ناقص وته وي. هغه دا چې د یو کلی چند افراد سره ستا ملاقات شو، ای کې د خصفت لیدو، او بیا تا دغه خصفت حکم په ټول کلی والو باندې ولګولو، نو دا استقرای ناقص تا. ممکن دا چې په دې کلی کې داسې بد اخلاق خلک موسیقي چې ستا ورسره ملاقات لا نه شوی، نو دا قسم استقرای غیر تام چې کومه ده دا د یقین فایده نه ورکوي، دا د ځوان فایده ورکوي، د غالب ګمان فایده ورکوي. هلکه په پوه شوې نو دې